ستا په دې ملک یو ډله ده منکرین حدیث ورته وایي داغي مشن داد لکه زمونږ ملک ډېر مذهبونه دي ډېرې فرقې دي ډېرې بلاګانې دي د دین په رنګ کې یو ډله پکې د منکرین حدیث قرآن منم حدیث نه منم ما ته ګورئ قرآن دا الف نوالا تر والناس پورې ټول اجمال دی او د قرآن تفسیر چې دی دا حدیث حدیث نه معنی قرآن کې راغلی اقیم الصلاة منځ کوا څنګه کوا دا تفصیل قرآن کې نشته دا حدیث بیان کړی واتو الزکات زکات ورکوا څنګه ورکوا دا تفصیل قرآن کې نشته دا حدیث بیان کړی نو حدیث دا د قرآن تفسیر دی بیا څنګه چې قرآن د خدای کلام دی دا سے حدیث هم د خدای کلام حدیث وای د پیغمبر خبر ہوتا د چا خبر ہوتا وای حدیث وای د پیغمبر خبر ہوتا قرآن وای د خدای خبر ہوتا زما مدعا دا چې حدیث د پیغمبر خبر ہوتا وای بلکہ زویم چې حدیث هم د خدای خبرې دي صرف په جبه د پیغمبر بیان شي تاسو خیال راغی لکه وی اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری کلام داغه ده جبه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې گواه څوک دی په دې گواه قرآن دی چې حدیث هم د خدای کلام نو یو د دوی مشر چې دی پرویزه غلام محمد پرویز نومیو دا د منکرین حدیث ډلې لوی امام کراچۍ کې زه ملما ما په دې کې هغه کور ته دیم راغی کور والا ما ته وی چې دا پرویز شیب دی جی د منکرین حدیث لو امام چې دی اوهو ما غږ نه کولو چې زه ملما یم دلته اوس د سره هغه ما ته خوله راواچوله ما ته وی چې مولانا صاحب یہ حدیث سے آپ نے کیا بنا رکھا ہے ما ورته چې ہم نے تو کچھ بنا نہیں رکھا حدیث سے تو اللہ نے کچھ بنا رکھا ہے ہم نے نہیں رکھا ما تو جب قرآن موجود ہے تو حدیث ماننے کی ضرورت کیا ہے مارتل پرویز صاحب آپ منکر حدیث ہیں اور میں آپ سے بھی ایک ڈگری اونچا ہوں میں منکر قرآن ہوں میں تو حدیث نہ مانے او زه قرآن نه منم ما ته وی لا حول ولا قوت مال یو شل زل لا حول ولا قوت ته حدیث نه منې زه قرآن نه منم وی چې ولې مال ما ته ثابته که دا چې دا قرآن د خدای کتاب دی دا ثابته که د خدای دستخط پشتا تاسو قرآن ویلے دے ټولو ویلے دے ترجمه هم کړی دا څومره علما دي ستاسو په دې کلو کې الف نه په بې نه پوهېږي دا څومره د شرم خبره علما یو علاقه کې وي او داغه علاقه خلق ته د منځ ترجمه نه ورځي قسم په خدای دې بوډاګانو ته اللهم انا نه ورځي
دا وترو کې چې وای کنه اللهم انا دا نه ورزي او کورزي نو بیا وای چې ولا نشکرک ولا نکفرک نو د نشکرک په ځای باندې دی کل ولا نشکرک وای نو پټکی کافر شوی ځکه چې ولا نشکرک دا معنی چې خدای زستا شکریا نه ادا نو نن زمون دیہاتی دنیا دا تیرا امامان دی تیرا کې یو امام پسې میمونس کولو مخ کې ولاړو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین تاسو څنګه وایي غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تاسو داسې وایي هغه غلط وایي ټول غلط وایي قرآن کې د دعا نه مشکل ترین حرف بل نشته ما پشپگ میاشتې کې یو دعا دویل زده کړي دي پشپگ میاشتې شیشه به میزان سره ګرځوله او د دعا ادا په خوله کې داسې ده چې تی وې نو شونډې به دې نه خوځي مات او زدر لری ناستی ته به چې زدا سے بلای ما ټول خرما چا ناس کم کم ځای کې خدای بندګان په دې علاقو کې هډمیم غړي هغه نه چرته د سلری ناستی دی خو ګورای دی خپکیږي ما نه خپنه شو که خپشي زما بچو کوي مونږ نه خوشحال سوګلی مونږ نه خوشحالي سوګلی ہر سڑک اللہ دی راضی وہی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای دی چې مرګري ټول خدای دی برخلافي هیڅوک دې نشي کولی نو یو دعا تاسو نږدې راشئ او زه درته وایم به مجال دی چې زما شونډې وخوري زواد بم نہیں اسنه چې بل لیبل را باندې ولګو ستاسو خو چې څوک خوښ نه څه لیبل په ورو لګو چې دا یا زوالین دی اوس څه کوي چې نږدې راغلی چې زمونږ د ملک سپینګری اغیتا اللهم انا نول ولی کتویزا تتسوی کاکات وطرو کی آخر راکات کی وی جیزا پا کدریزا لقل ہو ہے ما تجربہ مونس دیکھو گو رہے پیغمبر فرمائلی دی مونز محبوب سره ملاقات تے کہ یو سڑے دا غواړي چې زه خدای سره ملاقات کوم نو 2 رکعات نیت تی وتړي ورته دی ودرېږي خدای سره ملاقات حدیث جبریل کې وګوره پیغمبر نه تپوس شوی دی چې یا رسول الله احسان څه ته وایي احسان اگر تو فرمائل ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنه یراک تو دا خدای دا سے عبادتو کی لکه چې ته خدای ګورې تی وینې نو الله نه لوی محبوب بل څوک نشته کې دې شي اللہ نہ لوی رہنما بل څوک نشته اللہ نہ لوی پیشوا بل څوک نشته مونږ په یو بلې بلا اخته یو ګوای
زمونږ بالا ماڼه کې یو ډمو ما به کله ورته وی چې مونځ کوه ما ته رکشه زه به مدرسې نه راتلم دی به په مخه را رکشه دا ستا غوندې ډېر مولیان به دوزخ ته روان او ما چې دی د خواجه صاحب په جولۍ کې ځان اچولی زه به د جنت توتی دې خوا وګورئ قرآن وګورئ ولا تزر وازرة وزر أخرى الف لام میم احسب الناس ان د پلار ګناه به د زوی په سر نه ایښودی کیږي او د زوی به د پلار د مور به د لور او د لور به د مور اور سړی ته به په قیامت کې خپل خپل پیټی په سر پیغمبر خپلې لور ته وویل خپلې لور یا فاطمه تو سلینی ماشین بچیا که دنیا کې د سکاری ما ته ووایه چې زه یې وکړم خو یو ټکی مې واوره چې قرآن قانون دی او د قانون نه ځان بچ ساته لوري که په قیامت کې قانون راونیوي نو زه به د خلاصولی نشم پیغمبر خپلې لور ته وایي نن پیر بس لکه خدای ته ګوره دلته یو پیر ته زه ورغلی وم ښځې به والا راتلې نو خیر ما باندې خو چرګ مرګ چرګ مرګ هم را باندې وخوره ما ورته ویل پیر صاحب یو خبره ورته کوم چې په غاړه مې پاتې نشي په درې شپېته کاله عمر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابته نه ده چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي دا چرته نه ده ثابته تا له دې کوټې ته ښځې راننوځي ځوانې او ته والا لاس ورکې او بیا په ملایم ټپې او دمونه پې اچې ما ته وی چې امریکې لذي ښځې لندن لذي نو که فقیر لرالې نو څه چلو شو نو ما هم ورته یو داسې ناپړي ته وویله چې اوس زما نوم اوري نو درې درې منه کنځلې کړي دا اوس څه خبره ده قرآن وګورئ قرآن ګور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر اعلان وکړه ټولو مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ ښځه دې ولیده لاندې وګوره چا تېره شي بیا پاس وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځو ته ووایه چې سړي وګورې نو سترګې ښکته وغورځوه سړی تیر شي بیا روان شي نن په پاکستان کې د ښځو حال هم وګوره او د سړو حال هم وګوره راشئ ماښام ماسخوتن ټیم کې صدر روډ ته راشئ چې هر قسم څاروی هم خوښې میلاویږي منډۍ لګېدلې ټیکسي موټر راونیسه او په صدر روډ مال روډ فورډ روډ ارباب روډ دې باندې چکر ووه او هر قسم ګډه دی چې خوښۍ درته به میلاوي دا هغه شرمېدلی عمل دا هغه شرمېدلی عمل سړي وګورئ او ښځې وګورئ 40 کاله وشو قرآن زیارت دی چې جنډه پې ولګوله که دا مخامخ قبر باندې چا جنډه لګولې قرآن زیارت دی بس په دې زیارت جنډه چې ښځې تېرېږي هسې قرآن دا شی یا په لاره ټانګه کې روان یې او چونه کړی زه یې وګوره داسې چل کې دا دې څه وکړه د زیارت هر شي تا خپلې ګوتې حساب کړي زیارت ته دې څه تاسو وایئ په ایمان د هدیرې آداب درځي د زیارت آداب درځي پوهېږئ
दारूट इखलास چې دي د زیارتونو حاصلات خړل او د قبرونو حاصلات خړل دوی ستاسو دماغ کې دا کینولې دي چې د سیمولیان شته دي چې زیارتونه نه مني او د سیمولیان شته دي چې قبرونه نه مني. زه به خپله قبر کېږم که نه هلکه زه به نه قبر کېږم. زیارت معنا وګوره. زیارت عربي کې ملاقات کولو ته وایي. زار یزور ملاقات کولو ته وایي. دی خو وګوره ادیرې ته پیغمبر تللی دی. ادیرې ته دعا پیغمبر کړې ده. بیا د ورځې نه د نیمې شپې تللی دی. د نیمې شپې جنت البقیع مقبرې ته د نیمې شپې تللی دی او د یو ځل په ځای 3 ځله دعا ورته کړې ده. ما په خبره پوهېږئ؟ ادیرې دې دپاره نه دي چې ته ورشه د چرسونو د بنګونو د ارسونو د دې میلې او د دې اډې پې جوړې. ادیرې پیغمبر حدیث وګورئ. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروا. اے صحابو قبرونو تلونه مې منې کړي وای. الا حرف تنبیه سره وای چې دینه پس تاسو ادیرو ته ځئ ځکه ادیرو تلو کې سړي ته تذکره د موت وشي خپل انجام ورته رایاد شي. علماو لیکلي دي چې ادیرې ته سړی راشي او یو آیات کرسی اولولي په ادیره کې یو آیات کرسی پیژنئ څه ته وایي؟ وایه لکه شیخه ګیره دې م پرېښده طالب خو نه هسې ښه سړی ښکاري. تبلیغ کې څه یو آیات کرسی په ادیره کې ووایي 40 ورځې د هغه ادیرې نه عذاب اوچت شي. 40 ورځې نن زمون قوم ادیرو باندې تېرېږي څه وایي نه ایماني ده یا مړي استاسو دې علاقې کې مونږ مړي کېږي خلق ناستې راشي دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. تاسو په ایمان وایي دا مړي ته دوا ده؟ دا مړي ته دوا ده؟ الله اکبر الله اکبر خدای ډېر لوی دی. لا اله الا الله بل څوک نشته. والله اکبر خدای ډېر لوی دی. ولله الحمد خدای لره ثنا ده. تا مړي ته څه ووایي؟ 3 ورځې تېرېږي 3 ورځې ټکه دوا دا قوم مړي ته ونه کي. ټکه دوا دعا زده کړه. دعا به داسې کې اللهم اغفر لنا وله كخزي ولها ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. خدایا اول ما وبخي بیا دغه مرده وبخي. تاسو به وایي چې هلکه نو اول دې ځان له دوا وکړه. اول به ځان له دوا ځکه کې چې اول خدای تا وبخي چې تا کې اهلیت د شپارس کولو پیدا شي. د بډبیر احسان الله تانیدار سره د چاشنایی نه ورنږدې به شي هغه هم پوره میر غضب دی که ورنږدې به شئ ووایئ په ایمان. نو احسان الله سړی ونیو نو بیا به وله ملک ګورې یا به وله دا کوڅه ډب چیرمین ګورې دا به وله ګورې چاله ایس ایچ او صاحب سړی نیولی چې شپارستی نه تانیدار له نشي ورتلی. نو اللهم اغفر لنا خدای اول ما وبخې نو چې تا وبخي نو بیا به ستا خبرې ته غوږ کېدي نو بیا به ورته چې اوس دی هم وبخه. تاسو په خبره پوه شئ؟ مړي ته دعا کولو طریقه دا ده. مونږ په دې نه پوهېږو. زمونږ مړي خوار دي ژوندي مو خوار ژوندي خوار څه دین نه پوهېږي. قادیانی راغی او تا نه تپوس کوي چې هلکه چا ویلي دي چې نبوت ختم دی؟
تاسو سپینګری بوډاګان موږ څه خبر یو چا ویل بعضې پکې لغوندې په اللهم او خدای ویلی دي خاتم النبیین او خاتم او خاتم کې دا فرق دی بیا ته خاتم او خاتم پیژنې چې په زور سره یې څه معنا ده او چې په زیر سره یې څه معنا ده بیا تا ته وایي زمونږ پیغمبر ذلی بروزي پیغمبر دی ته ذلی بروزي پیژنې نن ستا ملک کې وګوره مرزایان حکومت ولا اهمیت ورکړی دی صاحب دا خدا علما دی خدای ژوندي لري اگر چې ضیاءالحق لګیا دی مولیان هم رانه مټي ځایي دا د سود د زکات پیسې دي دا وزیران یې ګرځي لږ ماته وګورئ کمې مدرسې او جومات دی چې دا د سود د زکات پیسې راوړي دا 15,000 او 10,000 او 20,000 کم قوم کې چې غیرت وي دا به والي وابلی کم قوم کې چې غیرت 15,000 دی چرې د انګریز یونیورسټۍ ته خو د لکونو اعلان کې او جومات له 15,000 ورکې د انګریزي چې پکې ښودی کېږي په هغې خو کروړونه روپۍ خرچ کې او چې قرآن کم ځای کې خرچ کېږي نو هغې له دا کوڅه ډب وزیر راولېږي نو راپاسي او مولیانو ورته ګلونه په لاس کې نیولي وروایي چې ناراپاسې ورونو ما دې مدرسې له 100,000 روپۍ اعلان کړي دي نو مونږ پې لاسونه وپړه کوو واه واه جزاک الله جزاک الله جزاک الله نه وایه غضب څنګه ووایم عربي کې خدای دې کور ران کا جزاک الله غضب الله علیک تا خو دین وشرمولو تا خو دین رسوا چې قرآن چرته ویلې کېږي هغې له په کم رنګ بیا زمونږ دې ملک ته وګورئ د انګریزانو پادریان وګورئ او د مسلمانانو ملیان وګورئ وظیفه راوړئ خدای مو بخا نه ده پاتې په خاورو ماړه شئ خو نه غرمه پرېږدئ او نه ماښام پرېږدئ زمونږ ښځې ورته ده دا چې په خاورو دې موړ که ده پسې بیا ماښام راشي نیت وتړي او خدای ته وایي چې یا الله دا زما وکیل دی وایي ښه دغه وکیل دی دی چې بېګا دې ورته ښځې خیرې کولې یا وظیفه راوړئ خدای مو بخا ورشه جینۍ بېګانۍ سړی چې پاتې ده ملا له ور واچوه یو ملا له چا د مستو کټوی راوړه نو ملا چې وکته خوشحال خو شو ویل جینۍ تاسو خو چرې وظیفه نه ورکوئ دا نن هم د مستو کټوی څنګه راوړه ویل استاز پیشو جوټه کړې وه مور مې وی چې تویوه یې مه ملا له یوس ملا هم داسې اناړي غوندې و هغه کټوی راواغسته په دې ځمکه یې وویشته چې ویویشته نو جینۍ په ژړا شوه ویلې جاړې ولې خو زه یا ما خوړلې یا توی کړې وی مستو پسې نه جاړم دې کټوی پسې جاړم دا مې د نیا د متیازو کټوی وه د شپې بیا دې کې متیازې کولې نو اچکه مې مور دې کټوی کې اچولې وه او ما ته وی چې ملا له یاست د دې قوم دا قدر دی د ملا په نیت او دا قدر دی د حکومت په نظر کې او دا علما را کېنوئ او د مرګ نه رستو پې بیا ځان بخئ برای خدا خدای او دې جولی ته وګورئ چې بیا د دوی په خوله چېرته مړي بخلی کېږي بای کیس خو به هغه وکیل درته ګټي چې اول دې د هغه وکیل قدر وي په زړه کې دا دې منلی وي چې دا وکیل جنگ ښه کولی شي په عدالت کې او هغه دې د وړاندې نه خوشحال کړی وي هغې نه وروسته به په دغه ځای کې تا دپاره جنگ کوي بیا د دې خلکو په خوله کاکا ته بخلی کېږي کوم دی یا دې خلکو له قرآن ورکړه چې تا په ژوند ورسره دا عمل کړی نو دی د زړه نه وایي چې دی دې خدای وبخي راشي اوس بلې مسلې انما الاعمال بالنیات د پیغمبر حدیث دی چې د اعمالو مدار چې دی هغه په نیت باندې دی
نیت په عربي کې د زړه قصد او اراده ته وایي. زړه کې دی چې د څه شي قصد او اراده وکړه دې ته نیت وایي. تاسو په دا خپلو ایمانونو ووایئ چې په جنازه کې امام پسې ولاړ یې اول خو د جنازې نیت نه درځي. کینې اوس در کې تجربه کوم یو در کې راپاسوم در کې یو حاجی ها ماما اوس به پته ولګي نیت نه درځي. چا درته اسانه کړې ده چې وایي چې نیت مې د ملا په نیت وځه ودرې. تاسو وایئ په ایمان چې د کوم شي غرض نه پیژنې په هغه شي فایده هم نه مرتب کیږي. تاسو په دې زړه کې د دې مړي متعلق نری غوندې درد پیدا شوی دی چې خدای د سره به بېګاله څه چل کیږي. زه دا خو په ایمان ووایم شوی دی چې دې قبر کې ږدئ. کېنه ماما مولانا خو زما دې ځای کې نری غوندې درد ځکه چې یو سړي سره دې مینه او ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد जिगर में होता है मैं छुप के रोता हूँ जब सारा आलम सोता है एक ऊँग से दिल में उठती है और एक दर्द जिगर में होता है मैं छुप के रोता हूँ घर में होता है मैं छुप के रोता हूँ जब सारा आलम सोता है. اونگ زه تاسو ته ایمانی وایم ما باندې 2 میاشتې ډاکټر تقریرونه بند کړي دي چې تقریرونه باندې کې دماغ باندې څه بوج غوندي خو نن یې درته کلاو مټ باندې کوم هر څه چې کېږي. هغه ورځ مې یو انګو کې کړی ډاکټر راته ټلیفون وکړه ډاکټر شیاو ویل ما اورېدلي چې تا تقریر کړی خپله ذمهواري دی ده چې هر څه در باندې وشو. مال تقریر مې نه دی کړی انګو کې شیعه سني فساد کېدو هغې پسې تلی وم. ډاکټر شیاو ویل ښه بیا دې ښه کړي دي. ما چې ځان مې تخلاش دماغو بوج دی خو خبرې درته د ورورولۍ کوم چې دلته نری غوندې درد د پلار د رور د مور د ښځې د لور د یار د دوست متعلق دلته یو نری غوندې درد پیدا شوی دی چې خدای د سره به بېګاله لاندې څه کېږي. دا شوی دی وای ټول وای نه دی شوی چې نه دی شوی جنازه مو نه شوه. هیڅ نه شو ځکه چې اوس ما ته وایي ملا صاحب ستا څنګه چلو زمام ستاسو غوندې چلو. ما ته چې ته مخکې پروت او ما ته لیدلی چې جومات ته نه راځې جوارګر بدماش بدکرداره بېمنځه پلیت مردار مذهب دین خدای او رسول ته کنځلې او ته ما ته مخکې پروت او زه ستا امامتي کوم. ووایې په ایمان چې زما اړه به دا ووایي چې دی د خدای وبخ و به وایي هلکه ته هم امام یې د دې ځای و به وایي نو صاحبه نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے مویا خاریان وئی مویا مردود تے نہ فیتیا نہ درود مردود مرش در پسے ولار خلق جنازے دو مذہب یو مذہب دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ یو مذہب دے امام شافعی رحمت اللہ. امام شافعی مذہب دا دے چې جنازه رستو کوي او خلق تی مخ کې روانو سیادیره تا ولی دا مړی مجرم دی دا جرګه مخ کې خدای ته روانو سی او ورته آهو فریاد کوي چې یا الله مجرم امرا روان کړی دی شپارس کو درته چې معافي ورته دا د امام شافعی مذهب. امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې مجرم مخ کې کا او ترستو شا او رستو نه لګیا او سچ یا الله دا مجرم هم در روان کړی دی
خدای معافی ورته وکړي. یا الله دې رومبي منزل کې دا رومبه سوال جواب په آسان کې او ای په ایمان دام چرته پړه کې راغلي دي حلوا خورو دامو پړه کې راغلي سیده سلوي اخته او ما خامه تکي نه نه دا الغټ من الغټ ولو كان پیشو سره پدې بس کېږي. مونږ خو بیړه تبا ده مونږ خو غرق بیا وای دا علما ناستی چا چې په ژوند خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي نو په ژوند دی د محمد رسول الله یارانه نوا کړي د مرګ نه وروسته په قبر کې به ورته د پیغمبر تصویر وښودش په دې لحد ملائکې با تصویر راوړي ورته به وښي ورته به یا مریم ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وه دې چې ورته داسې وګوري نو وایي به ها لا ادري آی هاي زه خو والله که پوهېږم زه خدا نه پیژنم. نو چې د خدای عدالت وي او د منکر نکیر غوندي پولیس وي او د جناب محمد رسول الله تصویر وي او ته انکار وکړې چې دا زه نه پیژنم نو پرېږدي به دې دغه وخت کې څوک لار به دې کموي تختې به په کما دې ته سوچ وکړئ سوچ وکړئ زمون ملک تباہ دے قوم تباہ دے معیشت تباہ دے بحیثیت دین زمون ملک وران دے وران دا به ټیکیږي په څه دا په دې نه ټیکیږي چې الیکشن یې وشي او صاحب همدغه خره دي کتې بدلی شي په بل روپ کې راشي او منډې ورسره ووهئ دیل د ایران غوندې انقلاب پکار دی د ایران غوندې 9 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه قیمه کې نو ایله به دا 2 کروڑه د سړي زامن شي او چې د 2 کروڑه قیمه کړي نی او تا دا ملک ټیکو که مړو ما راشي په قبر می متیازي دیلا مسلمان او جابر او لوی ډیکټیټر خو مسلمان پکار لوی اعلی حکمران پکار دای سملی ستا دا صوبایي اسمبلی وګوره صوبایي اسمبلی کې چې ناستي دا داسې یاره خدای دې رحم وکړي نو دا څه دي چې بار روزي ته به وایې چې اوس چېرته د جنډوخانې نه راووته دا ته اسمبلی ستا دا کابینټ وګوره ستا قومی اسمبلی وګوره ستا هغه شریعت بیل وګوره شریعت بیل هم وایي پیش کړی هلکه چا ته هم پیش کړی چا ته ما متعلق دوی وایي چې دا بجلیګر ملا چې دی شریعت بیل خلاف دی انا لله و انا بجلیګر ملا د شریعت خلاف دی شریعت بیل خلاف دی نه په کلاو غوږونو واورئ دې ضیاء الحق پرون په دې ملک کې ریفرنډم کړی دی او ستاسو دې کلو کې بم پولنګ سټیشن وو پاچټو څه لیکلي چې تاسو اسلام منئ نو لاندې لیکلي ها یا نه ټیک نو خلقو لیکل چې او مونږ خو اسلام منو که دا پرچم ماله چالاس کې را کړی وی که نه نو ما به هم پې لیکلی وی چې او کني زه په هغه ورځ د بډابېرې میره کې مې ورځ تېره کړې وه پټ شوی وم چې دا پرچه څوک لاس کې رانه کې بیړه یې غر کړ ها اسلام منو ټول اسلام منئ چې ټول منو وایي ښه نو زه ستاسو 15 کالو دپاره صدر شو نو مونږ چې اسلام منو ته زمونږ صدر شو نو ته اسلام یې که نه ته اسلام یې ټیک شو دا قومي اسمبلی وګوره
دې ټولو ووټونه د دې قوم نه په دې نظریه نه واغستی چې زه به ملک اسلام راولم. ویلیو که نه ویل وایي په ایمان ستاسو کوڅو ته یا ستاسو حجرو ته یا خانانو ته یا غریبانو ته یا عرب بلا ته چې څوک راغلی دي نو په دې نیت چې زه به اسلام راولم. ټیک په دې نیت تا ووټ ورکړی. قومي اسمبلی مسلمانان ووټ د قوم نه د اسلام په نوم اغستی. صدر صاحب مسلمان ووټ د قوم نه په دې اغستی چې تاسو اسلام منئ نو زم 5 کالو له صدر شم. دې شریعت بل والاو نه تپوس کوي چې تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی، چاته هم پیش کړی. که قومي اسمبلی ته پیش کړی او نه مني یا هم صدر ته پیش کړی او نه مني نو د دې یو صورت دی. د ښځې او د میړم چې په کوم کور کې جوړ رانه شي یا ښځه دا کور نه تښتي که نه تښتي، یا میړه نه ځان خلاص کی یا تې مټیزه شي. نو دې شریعت بل والاو ته ووایي چې تاسو را مټیزېږئ ولې نه د دې اسمبلی نه راوتښتئ که نه. تالی سټئ MNA استل او MPA استل او مراعات 50 لاکھ روپے واغسته او قوم له پسترګو کې خاورې اچوي چې موږ شریعت بل پیش کړي. ایمان در کیوی شریعت بل نه مني، اسمبلی نه مني، یا ضیا نه مني، ټول استعفا ورکوي او میدان ته راوځي او را میدان ته شي چې د کفر فتوا پې ولګو چې بیړه ولا توا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون. قرآنی دلیل دی چې د چا په لاس کې وي د ملک فیصلې په قرآن کول او دوی یې نه کوي، دا ظالمان دي، دا فاسقان دي، دا کافران. تاسو خیال راغی نو دا شوشې شوي دي صاحب خلک بدل راشي رونو شریعت بل کان لکه مات پسې راله وی راځئ جي دلته جهاد کانفرنس دی، جهاد کانفرنس دی. ویلو د څه شي دپاره؟ وی دا کابل غزا چې ده کوم ځای کې دی؟ محمد خان صاحب جومات کې. مال چې جهاد کانفرنس ختم شي بیا به کم خوازو؟ ویلی کورونو ته به راځو مال نه. زه هغه جهاد کانفرنس ته ځمه چې کانفرنس نه را اوزګار شو نو مخ په تورخم به رواني کلاشنکوف بالو او جهاد لبزو. وی نه کنه جی چې دا خلق گرم شي لک مال د لور مې د میړه مري او د زوی مې د عورت ته او زه دې پکې ګرځم سلامت ته. تاسو دې د 10,000 روپۍ میاشت بنگلو کې او د کاربینونو د کلاشنکوفونو سوري لاندې ګرځئ او د پردی مرزوی له شلخی ټوپک ورکه چالکه ته غزا لزا. دا ستاسو انصاف. که زه دا خبرې کوم تاسو غلطې کوم تاسو وایي. زه وایم چې راځئ چې ځو، خو ته به ما نه مخکې د 18 لاکھ روپو بینس کې چې څوک ګرځي او د امریکې ټولې مهربانۍ تاسو ووالې نو اول به دا د روس توپه په تاسو سوروم بیا به در پسې موږ ګئ. تاسو د امریکې تالی سټۍ لګیا او غریب ولوی چې راځه جهاد کانفرنس دی. دا زمونږ د ملک انصاف دی. دا هر څه به عزیزانو ټیک شي، دا ښځې، دا نران، دا هلکان، دا هر څه به ټیک شي، خو که د ملک قانون بدل شو، د ملک قانون قرآن شو، د ملک قانون حدیث شو، او چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن او حدیث شوی نه زما د خدای په ذات قسمی چې تاسو په پاکستان کې خاوره زونه کو نه. نو ګوره چې لږ په خېټه موړ دی ښځه یې بربنډه کړه، چې لږ اول کار یې دا لور یې بربنډه کړه. راشئ لیډا په موټر کې ناستی ماشوم قلارئ او لیډا لګیای دکاندارانو سره انګته اچي. راشي
مال چل راځي د خزو یو منټ کې درته خزه بندو ما نه خودي دوی روزي با نه د غریب او نه د غریب د خدای په قهر اخته غریب په بو زیارت سره راته موټر خراب شو اړکه مې وی چې یاره د په بو میا صاحب زیارت ته ورننه وزم چې زیارت ته ور روان شم زیارت په دې دائیں بائیں لار باندې مینا بازار جوړ تلی یې چرته چې څوک تلی یې لا سوچت کوي په بو زیارت ته څوک تلی یې کفر خو نه ده ټول به تلی یې دا اوس یریږي پاغه دکانونو الکان ناس نو په بو زیارت ته اوس خزي چې رواني نو د الکان ورته आवाजونه کوي چې راشه 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 خوره واخلا 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 راشه 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 خوره واخلا 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 الکان نو شیخ به مخ کی شیخان به ورپسی الته د کوزر اډکه کې په سوکا کې به ولا دغه ور ټومبلی دا واه کته څه کې د خدای قهر دی واچوږي په دنیا کې خو یو بدی چې هغه به زمزم دی او بیا دې حال کې خزه قبرونو و دیروت راشي حدیث وګوره د بیبي عائشه په رضی الله تعالی عنها په کوټه کې دفن دے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمائی چې زبا د خپل خاون قبر ته ورننوتم نو مخ به مې بربندو ځکه چې دا زما خاون ورسره مې چې پلار دفن شو ابو بکر صدیق بیا به مې مخ بربندو ځکه چې زما پلار چې بیا ورسره حضرت عمر دفن شو او زبا د پلار او د خاون قبر تلاړم نو مخ به مې پټو ځکه چې عمر پردی سړی پردی قبر نم ستر کوي قبر نن سال جوړ دی زمونږ په دې دا تاسو د علاقې سره جوخت ازرخانه سره 15 پیران دي زمونږ د بالا ماڼه علاقې خزه ورته راځي چوری په سرکړی ډولکې ور سره څه چل دی خزو بل د 15 پیرانو چوری مې منلې و چوری مې منلې و نو دا 15 پیرانو لاینه دمانو تاسو د پلار قبر ته ډم بوزي پیمانو وای وته پتانا کو سټکورې شي چې تانا کې دي و خرا بیړه دی غر کشه نو 15 پیران دمانو چې ته ول دمان بوزي بیا به جاروګان یوس نو داغه داونه وګوره د جاروګانو ډکی جارو به لړکی چې لړا به کې جارون خد آی مبارک شه مبارک شه مبارک ولې و جارو التون خطا زوی بدی دا شرکیات زمونږ د غریبو په خزو کې راشي مونږ سره زیارت ته سید حسن کی ورته زنګوګانې پکې پرتی پیسو د پاره زنګول ټیلور کی کانه داسې ورلړکی و چې ورلړک چې کانه زنګو کې پر مبارک شه مبارک شه زنګو کې کانه پرته زوی بدیوش دا شرکیات خزا داغه یا کور دے او یا گور دے بلا ضرورت مڑی جوندی مور پلار وغیرہ دین سیوا خزا چې د کوره بهر شوا په میړه په دې ترغه لعنت وریږي چې تر څو واپس کورته نه راغی ترغه دا قانون دی ما ته چاوي دا به ته څنګه ټیک کړې ما یو منټ کې تاسو یو اته ورځې دا سترګې چې قطب پسویل دي د دا کورسای مال راکړي اته ورځې اعلان به وکم چې چا ښځه ولیده بار ویې تختوئ چې اعلان وشي په ملک کې چې بهر چا ښځه ولیده ویې تختوئ که یوه رانه راووته په دې مخ مې تو کوي راوبوځي یو په دې کې سملې کې بل پاش سملې
په دغه اسمبلی زه ګړینګ نه سون کوم پوزه داسې بلې پاس کړو که نه چې ډزې بند دي په ودونو کې به ډزې نه کېږي راشي څومره دنیا د وډونو په ډزه مړه شو اوس زه راتلم هم ویارېدم هلته ستاسو دې ځای کې لاری ولاړې وی ټک 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 یو پکې داسې بلا غوندې راکوش وم ویارېدم ته چې مال په ما را منډه نه کړي ټک 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 دلته تکړې راځئ چې ټکا ځای ته بوزم ته د خپل ټیزونه بیا وګوره چې ډزو ځای ته دې بوزم د سن 65 جنګ هم یاد شي یادم شي او خپلې منډې مو هم یادې شي که نه دارو دپاره سړی به په بالا ماڼۍ کې نو یو شیخو سو ورځې پس مې چې ولیدم مال کدھر گئے ہیں ویل سوات مال سوات هیچ کیا کرنا ہے ویل تھے چاٹیاں وستیاں چاٹیاں او لوی بم په لنډی را غورځېدلی و که نه ویل چاټی را ورېږي بیړی سوات ته تښتېدلی وم دا یو چاټی چې داسې د بره نه وګورئ او را روانئ که نه تاسو به دا خپلې منډې وګورئ دا تاسو دا ټوپکې خو دغې له دي چې دا سوریدي دي او مسیدي دي او ته ما دپاره پړانګ او زه تا دپاره پړانګ یم او ته زما مورچوله او زه ستا مورچوله او ته زما برجوله او زه ستا برجوله لرې شئ او لرې شئ او رمضان ته شئ هغه ورځ بالا ماڼۍ کې یو دوه نښتي ولې ما پرېږدي ما هلکان ترې لرې کړه مال پرېږدي تاسو یې پرېږدئ خو چې یو 15 سوکانې سره یو بل وویل دواړه یخ ودرېد مال شابه که نه نو یو ما ته وایي تھک گیا وहाँ تاسو خیال راغی نو دا تاسو چې تکړه دا یو بل هم نیسي خو که سره هم پېښ وي که میدان کې ته به وګورې بیا د خپله توره خدای ته ګورې ټوپک یې دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله ټوپک یې دې دپاره نه دي چې ته زما کور رانه او زه ستا کور رانه ټوپک یې دې له نه دي چې ته زما بچي وله او زه ستا بچي وله ټوپک یې دې له دي چې تا ټوپک به هم د سردار کونین جناب محمد رسول الله د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي او زما ټوپک بم د هغه د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي ستا او زما په سینو چلېدو دپاره زمونږ ټوپکې نه دي او نه زمونږ کارتوسونه دي نه زمونږ کلاشنکوپ دي او د کلاشنکوپ دغه دی هر یو راځي ما ته یاره کلاشنکوپ مال وزیر داخله یې کوي اسلم خټک وی څه چل دی ورسره نشته مال زما هیڅ نشته دی حکومت سره زما هیڅ چل نشته دا حکومت ما منلی نه دی والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم 40 کاله د پاکستان یو حکومت چې چا منلی آباډو د سړي زوی نه د مفتی محمود تر حکومته پورې 10 میاشتې د هغه حکومتو عام هم نه و منلی مال زه به د پاکستان حکومت هله منم چې په کومه ورځ په پاکستان کې د شرعي نظام اعلان وشي تاسو دوا پکار ده په جیلونو یې راباندې صرفې نه دي کړي په جرمانو یې راباندې صرفې نه دي کړي خو چې چا زه په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولی وم خدای مړ کو ما جنازه وکړه ایوب خان په جیل کې پایلي قوانینو سره نښتي وو لاړو تورو خاورو له مې ورسولو ورپسې یحیی خان نیولی وم مارشالله کې 4,000 روپۍ جرم کم او د کوواټ په جیل کې اچولی یم لاړو تورو خاورو له مې ورسولو بوټو خان یې ونیومه ام تورو خاورو له لاړو دا بل لا هوښیار دی که یې ونیوم دی هم مرداري نو په جیلونو والله که صرفې کړي دي او نه ترې یریږم ایمان مې دی او د پاکستان ځان دوست ګڼم د پاکستان د قوم ځان دوست ګڼم د ملت ځان دوست ګڼم چې پاکستان به اله پاکستان شي اوس پلیتستان دی اوس دې ته پاکستان ویلم خوله یې ماته شه اوس پلیتستان دی دا به اله پاکستان شي چې د پیرنګي قانون ته لرې شي او د دې قانون د جناب محمد رسول په مکه کې ما تپوس وکړو چې دلته عدالتونه ما ته وایي چې مافي هنا عدالت مافي دلته عدالتونه کوم مجسټریټ نشته
सिविल जज निश्ता, सेशन जज निश्ता, हाई कोर्ट निश्ता, सुप्रीम कोर्ट निश्ता, एच निश्ता। द टोले मक्के खार यौ अमीर यौ معلم نه مې تپوسو کو چې دلته عدالت کټویل نه دلته په کلونو کیس نه کیږي نو عدالت چاله جوړ کې یو امیر غلی نیولې نه چې بیا ته لاس غوس کړي زناکاری نیولې نه چې بیا سنگسار کړي شرابي نیولې نه چې بیا په درو والی خبره خلاص د منټونو خبره ده دلته په کلونو د خدای مخلوق د خدای په عظیم سړی بم در نه مړ شي او بیا ګرځه وکیلانو پس د مجسټریټ د وکیل فیس الله دې امان راکړي د جج د وکیل فیس الله دې امان راکړي های کورټ او یاغه خو وی چې زبر درته په سدرۃ المنتهى کې باس کوم زما خو 15000 روپۍ لا چې دا غوړ دي دوی ورپسې د لاهور نه د کراچۍ نه وکیلان را یو د کور روان شو بل د کچره او تانې ټکورې لنګ که تاسو شریعت تراشي 302 کیس یو ګنټه یو ګنټه سړی مړ کو ګوان په تیر شو لاسونه در ترستو تړم او ټوپک دل درکم چولای بس خبره خلاص شوه خلاص زناکار دیونی هو گواہی په وشو میدان ته راو باسم او داسې کلی ته اعلان وکم چې راځي ولي بس ویولو د کانو کې حق کوي خبر خلاص غلا وکړه او شهادت په وشو دې ځکه چې لاس غوس کا خو چې سو کې ګوري ربه بوګنیږي چې بیړای غر کشا دا حکما دا چلو کو وای په ایمان ملک به امن شي نن استعمال کې امن شته کور امن کې نه دی بچی امن کې نه دی اولاد امن کې نه دی ځان امن کې نه دی غړم بشي بم بخلاشي لشل کسب پکې والوزی پتہ بہن لگی چاکڑے 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 تحقیقات ہو رہے ہیں تحقیقات ہو رہے ہیں دا زمون ملک دی نازیزانو لکی او درد پیدا کړي چې خدا ترغیبا پارام نکینو چې ترسوم د پاکستان قانون بدل کړي نه ترغه دا ایمان پیدا کړي نو کپدې جذبه مرګم در تراشی نو ان شاء الله چې خدای بمبخي او کپدې جذبه در ته مرګ را نغه نو بخنه امرو را ګرانه ده خدای پراسته کنم په مالګو خدای وبخي او نه د 2 روپۍ چې مال په قبر کې را کوي نم خدای راسته کې په دغه خدای مال 2 روپۍ راګم زه چې چرته جنازه کې پیښ شمه کنه نو د غریبانو لا روپۍ ورکی دا سقاتونه نه ویشي په دې څه چل دی دا دیرو کې کنه سقات تاسو کلی کې خوبم ویش میش نو ما چې وګورو نو ما پسې 50 روپۍ راوړي او غریبانو لا داسې روپۍ 2 روپۍ چې دا خدای سپېري الکه دا ولي وې ته لږ غټ ملای کنه نو ما ته وګورئ اسقاط فدیه دا د اعمالو د میت د پاره اخذ د مسکین شرط دی هغه سړی له به ورکې چې نه غرمه خوړلی وي او نه بیګاله درکلی ما په دې خبرو پوهېږي کماله دې راکې کور دې وران شه غر کې د پلار نیکه دې غرق دی ماله ولې راکې دا د اعمالو فدیه ده او د اعمالو فدیه د پاره مسکین بلټه اوګه تګه نهر لکه سرسایه ده سرسایه پیژنئ څه ته وایي ګوره یی ډېر تکړه خلک خو یا خاصه مانه ویریدي یا څه چل دی سرسایه پیژنئ وړوکی اختر پورس چې چل ورکوي امام له ورکوي ٹھیک امام ډیره مداغسته وي بجلیګر کې چې امام دی خو ګورئ د دې پر راز پوي د دې راز دا چې دا د اختر ورځ ده په دغه ورځ چرته مالت کې گاوند کې کلی کې وګوره چې د چا نغره سوړ نه پاتې
ټول نغری خو ګرمي کنه وریجې پخیږي منچې پخیږي چا غوښې باندې کړي وي څوک حلوا پخوي د اختر ورځ ده په دغه ورځ به کورونو لټې به چې زما په دې کندي یا مالت کې د چا نغری سوړ پاتې نشي واورئ که په یو کندي او یو مالت کې یو کور او یو ماشوم او یو یتیم او یو غریب نهره شپه تېره کا زما دې په خدای قسمي ټول کلی به پې الله جهنم کې اچوي ټول کلی دولت مطلب پوهېږي خوړل خورول او د خدای په لار کې خرچ کول یو سړی ماته وی چې جی زمونږ امام خو لږ ښه دی گزاره یې جوړه ده مال امام هم چونکې ناستم دیته دی سرسایه غریب له ورکوي امام له هسې او 10 روپۍ ورکوي نو مرۍ خو پې نه تاسو خیال راغی نو زما عرض دا و عزیزانو چې دا هر څه به ټیک شي هر څه خو که د ملک قانون قرآن او حدیث شو خدای دې دا درد زمونږ رکې پیدا کړي توفیق دې راکړي چې موږ د قرآن او د حدیث صحیح خدمت تاسو دې کلی علاقه کې علما دي لوی لوی علما دي عزیزانو دوی نه کار والی ماسخوتن ټیم کې راټینګوي په جماعتونو کې د منځونو ترجمې ته زده کوي یو نورالضا ورته وایي چې تمام ضروریات د دین پکې دي تمام ضروریات قسم په خدای دی چې هغه ورځ یو بوډا په مانځه کې سجده ساوه وکړه ما ورته وی چې خطا وکړه مال کاکا دا ولې وی چې لغوندې بعد مې لاړه نو سجده ساوه مې وکړه نو ما وی ګوره دا بوډا دومره نه پوهېږي چې په باتلو اودس مات شو مونځ هم مات شو که نه نو په سجده ساوه خو دا مونځ نه راټینګېږي بیا به اودس کې دا مونځ به بیا یو نورالضا دا علما دي دا طالبان دي دا خلق دي دا راټینګ کوي ماسخوتن ټایم کې اجرې پرېږدئ ګپونه پرېږدئ دین ته زده کوي چې مرګ نه وروسته درته کارآمد شي واخر دعوانا